د سوشل ورک ټیم زی اهتمام په چمکني ګیدرینګ هال کې یوه عشایه وشوه. په دې پروګرام کې د کلي د مشرانو سره سره د سوشل ورکرانو او ځوانانو یو لوی تعداد شریک شوی و. کرنل ریټایرډ ریاض احمد جان په دې موقع مشر میلمه و. په دې موقع کرنل ریټایرډ ریاض احمد جان په سوشل ورک تنظیم کې د شمولیت اعلان وکړو. په دې موقع مقررینو د سماجی برایانو خلاف د سوشل ورک ټیم ستاینه وکړه. ما بکتل زموږ د علاقې چې کوم د شکوم د واحد یو علاقه ده چې سینوم دی په دې کې د خلکو رجحان دی ښه کارونه کولو ته او زما چې کوم دی ډېر خوښ شو چې زه چې کوم دی د څومره بل فیر د کارونه کېدل چې زه پکې شمولیت اختیار کړم او د خپل علاقې خدمت وکړم. ولې چې ما په آرمي کې اوس د قوم خدمت وکړم نو د علاقې هم باندې فرض دي چې د علاقې هم زه خدمت وکړم. دا امتیاز زما ورور او هغه د په مال باندې لګیدل او بیا کینسر شو دغه نه او په هفته کې د وفات شو. هغه نه ما دا بیا کسب کړو چې ان شاء الله تعالی زه به کوم دی چې چلډرن هسپتال جوړوم او ما ذکر تو ان شاء الله تعالی او که نه وینو زه خپل ځای کوم ان شاء الله تعالی او د 50 انیشلی 50 نه او دا بیا زیاتې ګرو که خیر ان شاء الله د هسپتال به جوړوم ان شاء الله تعالی چې څنګه وي. بس مو تاسو ته پته ده کلی کې د اتفاق او اتحاد لپاره چې د سٹارټ ناواز چت کړو سوشل ورک ټیم چې په دې مقصد باندې مو شروع کړو چې د کلی د ځوانانو او د ټولو سیاسي غیر سیاسي او سماجی خلکو چې د اتفاق او اتحاد جوړ شي. نن د سوګنو خلکو ځوانانو چې د هغه اتفاق او اتحاد مظاهره وکړه او زمونږ د ټول خوري چې د الله پاک په زیاره واسطه زه د خپل ټولو کلیوالو د مشرانو د سیاسي قائدینو او د نورو مشرانو د سماجی مشرانو چې څول د کلی مشران دي علماء کرام دي تاسو چمکني ټي وي د ټولو د سوشل میډیا د مرګرو د سوشل ورکرانو د چمکني تنظیم د مرګرو د دې مونږ ډېر شکریا ادا کوم. زه د سوشل ورک تنظیم بانی رکن شاید بلال دا خراج تحسین پیش کوم چې نن ټول کلی مشران سره د علماء په دې سټیج باندې راغونډ کړ او یو پازیټیو میسج دی کلی لورکو چې دی کې د بیراهروي روکتام دی کې د نشو روکتام دی او زه سوشل ورک تنظیم ته دا یقین دهانی ورکوم چې څنګه مخکې موږ د سره مرسته کړې ده ان شاء الله زموږ مرسته به د سره جاری او ساری وي ان شاء الله. دا کوم پروګرام چې نن دلته وشو د چمکني ټي وي په وسادت دا خبره کول غواړم چې هر سړی د پاره په دې خدمت کې سایت سم پکار دي هغه د هر محلي وي او د هر ځای وي چې رسوکنو وي چې هغه خپل محله کې یا داسې چې څه جرایم کیږي څه غلط کار کیږي چې دا غي مخنیوي وکړي او که څه مسلې ورته موږ د انفارم کې ان شاء الله موږ به په 15 منټو کې ځان ور فرست اف ال خو په دې پروګرام باندې ډېر خوشاله شوم. شاهد بلال بیت د دې ټیم سوشل ورک والا بازار غړي کرنل ریاض صاحب د ټولو پکې دونه انټرست وای شو او دا یو ډېر غټ سټیپ دی چې د سوکانو مشرانو کشرانو سرورو راغونډيږي. مخکې یو ډېر ګیپ و په دې طریقې باندې لکه د تنظیمي چمکني د دای او د نورو ټولو مرګرو دا کار لکه اوس دی کې او سوینګ راځي دا یو ځکیږي او موټي چې او زیوی هر یو کار کولی شي چې بیل بیل به ډېر ګران شي. په دې ډېر خوشاله ما دا واحد او منی پروګرام دی چې دونه غټه پیمانه باندې او دې کې د کلی مشران هم راغل او خاص کر کې دا د خدمت ته جذبې نه چونکه مخکې ډېر پروګرامونه شوي خو هغې کې د خدمت ته جذبو داسې پروګرامونه چې تنی شوي دا ډومنی پروګرام دی. زه په دې باندې شاهد بلال ته ونس اګین مبارکباد ورکوم. انشاءالله دا چې کوم ځوانان دي زموږ پوره حمایت یې سره دی او دا ډېر کامیاب دغه دی او د سوکانو ښایست هم دی د سوکانو د برایان ختمېدل دا د سوکانو یو ډېر دا کلی دی او د بار خلکو چې د بار نه راغلو د آیس او منشیات شروع کړ نو دا کلی زموږ راي په وجه شرمېدو ان شاء الله خپل کلی په خپل چمکني شریف او دی به او هر قسم حمایت زموږ سره
د دې پروګرام په اخره کې د ملک او قوم د ترقۍ لپاره خصوصي دعاګانې وشوې. نعمت سبحان، چمکني ټي وي، چمکني.